بازار دی او د روژې دپاره شوي انتظامات مختلف سټالونه لګېدلي دي. سره ته ووایه څه چکنیانې او دا چاټ زما سره چاټ دی چې چکني ده، چوله ده، لوبیا ده. دا ډیلي وزي که څه پکې پاتې کېږي؟ وزي جي وزي. او کوم چې دا روژه ماتي دلته خلک پاتې شي غریبانان مسافر د هغوی دپاره څه بالکل ورکوو. له 70 کسانو له 15 د دې نه ورکوو. دا د ځان سره ماړه ساتي. د بریکوټ خوندور سټالونه روژه په ختمېدو ده. ذاکره تا ته ووایه چې د روژې څونه خوندونه او څومره چاټ یې خرڅ کړو، څومره یې چولې خرڅ کړې؟ نو ماشاءالله د روژې خپل برکتونه ول او برکتونه یې په ختمېدو دي. چاټونه هم ډېر خرڅ کړلو خلکو، مطلب دا دی خوښ هم ډېر کړلو. او بریکوټ بازار ته خلک ډېر په تعداد سره راځي، ډېر په خوشحالۍ باندې راځي، ولې دلته هر نمونه سهولت میلایي. ذاکر وایي د روژه ماتي نه مخکې خلک چې دی د دې نه هم تیلی ډکې کړي، د دې نه هم بیا چې روژه ماته کې وایي خوري نه، خو دا ده چې د روژې دغه دغی یو شوق یې بس یو دغی دی، یو تیلی ډکې وړي، ډکې تیلی وړي. نو ستاسو روژه څنګه تېره شوه؟ اختر دی سبا نه بله ورځ، روژه څومره خوندوره وه؟ ډېره زیاته خوندوره، ډېره زیاته. او سترګې دې چاته دي؟ سترګې مې د ذاکر ته دي. صحیح ده جي، مهرباني. روژې دپاره خو بس دغه سموسې دي او پکوړې دي، رولونه دي، آلو والا پکوړې دي، چپس دي. روژه په ختمېدو د اختر را روان دی، نو د روژې څونه روژه خو ډېره شکر الحمدلله ډېره ښکلې تېره شوه. بس جو سبا نه بل ورځ بیا اختر دی، که خیر که خیر و ژوند. د روژې لپاره دې څه انتظامات کړي، څه خرڅوي؟ روژې دپاره سهیل باچا صاحب ډېر شکریه ادا کوو چې راغلی. موږ خو دا شوله او نیالۍ خرڅوو او ونډه پکې ورسره وي. بلکل روژه په ختمېدو ده، نو څونه خوند وکړو روژې؟ روژې ډېر ښکلی خوند وکړو. بس د اخرنۍ مازدیګرۍ پاتې دي او ډېره ښکلې روژه وه. مهرباني. اختر را نږدې دی، روژه په ختمېدو ده، مټایانو په دوکانونو باندې هم رشته ده. ته وایه د اختر دپاره څه انتظامات دي؟ خلک په څه کې دلچسپي لري؟ ماشاءالله خلک جو ښه لګیا دی. د مټیایي په دغه کې اختر په خوشحالۍ کې د مټیایي چې کوم دی نو خپل کوشش کوي چې ښه نه ښه مټیایي والي. موږ خو دا ښه نه ښه مټیایي تیاره کړې ده. انشاءالله چې ټولو ملګرو ته چې کوم دی ښه نه ښه مټیایي میلاو شي د خیره سره. ملګري په خیر راځي. السلام علیکم. څنګه څنګه خیر خیر دی؟ کار څنګه روان دی؟ خپل روان دی. روژه څنګه ووته؟ خوند دې څومره وکړ؟ ډېر خپل خوند دی. جمعې کې راغلې ده، ښه ښکلې ده او ښه خرڅ پکې کېږي. د خپله مزدوري کوي. ښه، ماهرین وایي چې په جمعې کې کومه روژه په هغې کې د پکوړو خرڅ هم سوی وایي، خلک پکوړې هم زیاتې خوري. تاسو څومره پکوړې خرڅ کړئ؟ زه دا 15,000 روپو خرڅوم روزانه. ډیلي څه به ګزاره پکې زما کوي. د روژې میاشت او د بریکوټ سب ډویژن کې ښکلي خوندور خوراکونه په دې فوټپات باندې لګېدلي. د چاټ، پکوړو او نور روایتي خوراکونو سره عوامو سخت کال روژه په ژمي کې تېره کړه چې په دې کې د پکوړو او نور د ګرم خوراکونو د کبابو سره د باربیکیو خوراک کې هم زیاته اضافه شوې وه. د دې روژې میاشت ډېره بختوره، ډېره برکتي وه. سبا نه بله ورځ چې اختر دی، د اختر دپاره د پیزارونو، مټایانو او نور روایتي خوراکونو دپاره هم خلک په ګڼ تعداد باندې بریکوټ بازار کې موجود دي. د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا، بریکوټ سوال.